سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس خلقوا اتقوا ربكم ويريقي دخل ربنا تهذيب الأخلاق ذکر کیږي الذي غرب خلقكم جتاسي پیدا کړی په آغاز تخلیق کې من نفس واحده د نفس یو نه چې آدم علی السلام دی او خلق منها زوجها پیدا کړل د نفس نه بیبي د حوا به وبث منهما خوارا کړل د دوانو نه رجالن کثیرن سړي ډیر او نساء او خزي ډیر او نساء کثیرتن واتقوا الله او يريد الله تعالى الذي غزات تساءلون به اي تسالون منه تاسو سوال کوي دا غنا والارحام واتقوا قطع الارحام او ځانو ساته د کټ کولو د رشتہ دارانه او دویمه معنا او واتقوا الله الذي يريد الله نه تساءلون به چې تاسو د یو بل سوال کوي دا غ په نوم باندې والارحام او ځانو ساته د کټ کولو د رشتہ دارانه ان الله بشک الله تعالی کان دی علیکم بتا سبحان دی رقیبا نگران نگهبان رقیبا محافظ رقیبا حفیظ رقیبا ساتن کے وآت الیتاما ورکوی یتیمان اموالهم مالون ددوی ولا تتبدل الخبیث بالطیب مبدلوی پاک مبدلوی تاسو الخبیث کوٹا بالطیب پکر باندې مبدلوی بیکارا په کاردار باندې مبدلوی تاسو بیکار شی په خشی باندې ولا تاكلوا مخري اموالهم مالون ددوی الى اموالكم مع اموالكم دخل مالون سرا ان الله انه كان حوبا كبيرا يقينا دا کار ګناه لوی ده وَإِنْ خِفْتُمْ أَوْ تَاسُ يَرِيگَ يَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى انصاف بونه کړی شي په یتیمانو جنکو کې فنکحوا فز نکاح کوي ما دا غي چا سره طواب لكم چې خو خوستاسو من النساء د زنانونه مثنا دو دوا و ثلاثه او درې درې و رباع سلور سلور فاین خفتم فس کجری تاسو یریږي الله تعدلو چې انصاف بونه کړی شي په ډېرو خزو کې فواحدتن نبی یو خزه کوي چې پویږي چې ظالم دی انصاف نشي کولای خیر دی یو دی او ما یاغه ملکت چې مالکان ګرځېدلی وي ایمانکم استاسو خیلا سنا ذالک دا کارت نا ډېر نږدې ده خبره ته الله تعالی چې تاسو په ظلم او بے انصافي ونه کوي وآتوا النساء ورکوی زنانه وتن صدقاتهن مهرونه د دوی نحلتن د زړه په خوشاله فین طيب نفس کجری هغه په خپل طبيعت پریدي لكم تاسو ته ان شین څه شی منه د مهر نه نفس د زړه په خوشاله سره فکلوه نخرغه هنی امریا په شوق او خوشاله سره هنی امریا خوشگوار او مزیدار ولا توتوا السفهاء او مور کوي به وقوف اموالکم مالون خپل التي يغمالنا جعل الله چې ګرځولې دی الله تعالی لكم لپاره تاسو قیاما سبب د گزارې ورزقهم او رزق ورکوي دوی ته فیا د دوی په دې مال کې وکسوهم او جامع ورکوي دوی ته وقولوا له قولا معروفا وای دوی ته نرم وینا چې کله قمقل دی بیوقوف دی لوی شوی نه دی د مال په خرج کولو نه پويږي پلار وفات دی او ستار رور زوی دی نو مال وته په یوځه مور کوي ولې هغه به وړاو کی هغه به بیا غلط کارونه کوي هغه خپل مال ختم کی چې کله خو خيار شنو بیا ولا ورکي وابتر اليتامى او امتحان کوي په یتیمانو باندې حتی تر دې دا بلغ النکاح کله چې دوی ورسیږي بلوغ ته فإن آنستم فسجر تاسو ولیدو مخصوص کو ووریدو مندو تاسو منهم د دین رشدن خيار توب فدفعون ورک الیهم دوی تا اموالهم مالون د دوی ولا تاكلوا مخرج لرا اسرافن پس زیاتی سرا و بدارن او په جلده سرا یکبرو چې دوی برالوي شي بیا برنه مخافت یکبرو د دې یری چې دوی برالوي شي بیا برنه مال غواړي نو چې ختم کم ومن وغزو کو کانا چی وی دی غنین مالدار فلیستعفف دی ځان بچ کی د خوړلو د مال د یتیم نا ومن وغزو کو کانا چی وی دی فقیرن غریب او فلیاکل دی خری بالمعروف په خ طریقه باندې حساب کتاب دی کوي چې کله اگر الوی شی بیا دی ورله داغه مال ورکی فإذا فسباغ وقتی دفاتم چې تاسو ورکې لهم دوی ته اموالهم مالونه د دوی فاشهدوا علیهم نو گواهان مقرر کړي په دوی وکفا بالله حسیب او پوره دی الله تعالی حساب کوونکی لرجال لپاره د سړو نصیب حصہ ده
مما داغتنا ترک الوالدان چې پرې خو دی مور او پلار ولا قربون او خپلوان وللنساء او د خزو د پاره نصیب خصدا مما داغنا ترک الوالدان چې پرې خو دی مور او پلار ولا قربون او خپلوان مما داغتنا قلا چې زیات وی من قلا چې کم وی منو د مال نه او کسرا یا زیات وی نصیب مفروضه حصے مقرر کړی شوی دی وای دا په هغه وخت کې حضر القسمت چې حاضر شي تقسیم د میراث ته اون القربا خپلوان چې ورسانی ممن لا يرث واليتامى واليتيمان والمساكين ومسكينان فرزقهم نور کوید وی تامنو د دینا څه شی وته ورکه ورزق وقولوا لهم وايد وتا قولا معروفا نرم وینا وليخشى الذين اعوذ يريغ هغه کسان لو ترکو گجری دوی پرې خو دی من خلفهم د ځان در استاد ذریه اولاد ضعافا معشومان خافوا عليهم چې یریږي پاغي باندې نو د بل د بچی سره د ظلم نه کوي چې د خپل بچی سره ظلم ونه کړی شي فليتقوا الله فزدو دی یریږي د الله تعالی نه وليقولوا وايد قولا سديدا وینا سیدا وینا ټیک ټاک وینا حق وینا رښتونی وینا د صداقت ان الذين يقيننا غكسان ياكلون جخري اموال اليتامى مالون د یتیمانو ظلما فظلم سرا انما خبرنا ده بلکې دا ياكلون دوی ډکوي فی بطونهم پخپلو خېټو کې نار اور او سيصلون سعيرا او زرد چې داخل بشي دوی ګرم اورتا یوصیکم الله حکم کی تاسو ته الله تعالی فی اولادکم په بار د میراث د اولاد تاسو کې لذکر لپاره د نارینه مثل حظ الانثیین په شان د حصے د دوو جنکو ده په شان د حصے د دوو زنانو ده په مقدار د حصے د دوو زنانو ده فإن كنا فسكجري ونسان زنانا فوق اثنتين زیاتر دوونا فلهن فضل پاره د دوی ثلث ما دو ثلث داغ مال دی و ترکا چې د پرې خو دي دي مړی پرې خو دي دی و ان کانت او کچری وی واحده یوا فلا النصف نو د دې د پاره نیم میراث دی ولی ابو ای ول پاره د مور پلار د دې مړی لکل واحد دا یو د پاره منهما د دې دواړو نه سدس شپږم حصہ د مما د غمال نه ترکا چې پرې خو دي دی ان کان له ولد کچری وی د پاره اولاد فإن لم يكن فسكجر نوي له لپاره د ولد اولاد و ورثه او میراث وړي دنا بواه مور پلار د فل امه ثلثون د مور د پاره درې مې صدا فإن كان فسكجر وی له لپاره د اخوت نور یا خور فل امه سدس نو د مور د پاره شپږم مې صدا من بعد وصیت نرست د وصیت نا یو سوی بیا جکړې وی دا وصیت او دین یا رست د ادایګي د قرضنا آباؤکم پلاران ستاسو وابناؤکم زامن ستاسو لا تدرونا تاسو نه خبر ایوم جی کم یو د دوی نه اقرب ډیر نږدې دی لکم تاسو ته نفع به فائدہ کې فریضه من الله دا هیڅ مقرر دي د الله تعالی د طرفه ان الله بشک الله تعالی کان د علیما علم والا حکیما حکمت والا ولکم ول پارستاسو نصف ما نیمه دا غمال د ترکا ازواجکم چې پرې خو دی وستاسو بی بیان او لم یکل لهن ولد کچری داغي اولاد نوی فین کان لهن ولد فس کچری داغي اولاد وی فلکم الربعون استاسو د پارا څلور مې صدا مما داغي مال نه ترک نه چې د خزو پرې خو دی من بعد وصیت ورستو د وصیت نه یو سوینا چې کړي ودا وصیت د خزو به دا وصیت او د یا رستو د ادایګي د قرض نه ولهن الربع د خزو د پاره څلورم حصہ د مما داغ مال نه ترکتم چې تاسو پرې خو دی وی لم یکل لكم ولد کجر استاسو اولاد نوی فین کان لكم ولد فسکجر استاسو اولاد وی فلهن فصل پاره د خزو اسمنو اتم حصہ د مما داغ مال نه ترکتم چې تاسو پرې خو دی وی من بعد وصیت پس د وصیت نه تو سونا جکړ کوي تاسو بیا چکړ وی تاسو بیا دا وصیت او دین یا رستو دا کولو د قرض نه وین کان او کچری وی رجلن سړی ورسو چې میراث وړل کیږي دنا کلالتن د کلالوی چې څوک نه وی او امراتن یا خزوی کلاله هغه چې نه پلاری نه موري او امراتن یا خزوی خا
ولو ولا پارد دې سړی اخوندور وی او وختون یا خور وی فلکل واحد منهما نو د هر یو د پارد دې دواړو نه سوش بګم حصہ ده فإن كانوا فسق جريبت اکثر زیات من ذلك تدینا فهم شرکاء فی الثلثین دوی شریکان دي دیو بل سره پدرمه حصہ کې من بعد وصیت رست د وصیت نه یو صوابیا چې کړه شوی وی دا وصیت او دین یا رست دا کولو د قرض نه غیر مضار جنوی نقصان کړه شوی د نورو وصیتا من الله دا حکم دې د الله تعالی د طرفه والله علیم حلیم والله تعالی علم ولا صابر تلک حدود الله دا د حدود د دین د الله تعالی و من یطع الله چا چې څوک چې تابعداري کوي د الله تعالی او رسوله او د رسول د الله تعالی یدخلوا داخل وکي د جنات جنتونو تا تجربه کی بامن تحت اعلان د داغینا الانهار ولی خالدین دوی بامن شوی فیا پدې کی وذالک او داد الفوز العظیم برلوی کامیابی لویا نجات لوی فلاح لوی ومن واغسو کو یا الله جنا فرمانی کی د الله تعالی او رسول او د رسول د الله تعالی و يتعدد د تیریږي حدود او د حدود د الله تعالی نه يدخله داخل وکي د نارن ورته خالدن فیا مشبوی پدې کی ولو ولا فارت عذاب موین عذاب سپکون کې دی واللاتی وغزنان آیاتنا جرات للکوی الفاحشة بحیات من نسائکم استاسو د بیبیانونا فاستشهدوا مقرر کې علیهن پدویونی سے پدوی اربعتن سلورتنا منکم استاسونا گواهان منکم استاسونا یعنی نارینا فَإِن شَهِدُوا فَسْكِ جری دوی گواہیو کی فامسکون نانو بند کې دوی فی البیوت بکورونو کې حتی تر دې پورې یتوفاهن الموت چې وفات کی دوی لره مرګ بند کې تر دې چې مړ شي خدا د اسلام ولنه حکم دی په دې وخت کې لا دغه حکم نو راغلی د رجم او یجعل الله یا راولیږي الله تعالی لهن لپاره د دوی سبیلا بل حکم نو بل حکم بیا راغی کنه د رجم نو دغه یو منسوخ شو والذان وغد وکسان یاتیان اجرات للو کی بی حیات منکم استاتنا فازوما تکلیف ور کې دوی تا فینتا واپس کې جری توبه وي استواس لا ټکی کو خپل عمل فاردوان هما نو مخواړه وي د دوی نه ان الله کان تواب الرحیم بشک الله تعالی دې ډیر زیات توبه قبل اون کې ډیر زیات مهربان انما خبر نه بلکې دا توبه قبل ولد توبه علی الله په الله تعالی باندې للذین لپاره خلق دي یعملون السوء چې عملونه کې خراب بجهالت بنا په باندې ثم يتوبون بتوبه باس من قریب نزد زر فاولئک فذا کسان يتوب الله توبه قبل وی الله تعالی علیهم دوی وکان الله دی الله تعالی علیم علم ولا حکیم حکمت ولا وليست التوبه او نشتره قبل ولد توبه په الله تعالی باندې للذین لپاره دا خلق یعملون السیئات چې عملونه کې خراب حتی تر دې پوری دا حضر کله جراشی احدهم یوتند دوی تعال موت مرګ تکلیف د مرګ زن کدن سختی د مرګ قال دی وای انی تبت الان یقینا ز توبه با سموس وللذین او قبل الله تعالی توبه داغه کسانو یموتون چې مړ شي دوی وهم په حال کې مړ شي چې دوی کفارون کافران وی اولئک دا خلقات نا تیار کړه دې مونږه لهم لپاره د دوی عذابا علیم عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا یا دیمان خاوندانو لا یحل جائز ندی لکم لپاره استاسو انترسوا النساء چې تاسو مالکان شه د خزو کرها پزور یا تاسو میراث وی سه د خزونه کرها پزور ولا تعذلون تاسو بندوي دوی لرا لتذهبوا چې تاسو واخلې د دوی نه به بعض ما بعض هغه شیاته تمون چې تاسو ورکړې وي دوی ته الا آیاتنا مگر دا چرات لل کی داخذه بفاحشه مبینه فبحق کارسرا وعاشروهن جون تیروی د دوی سره بالمعروف په خطر قباند فاین کریتمون نافس کیږي تاسو بد غنه د خزول را فاصافس کی دي شي بد غنه چیرې یا بدرنګ ده یا غریب ده یا نالایق ده نو الله تعالی فرمایي چې فاصافس کی دي شي ان تکرو شي ان چې تاسو بد غنه یو شی وای جعل الله غرزولی به الله تعالی فيه پاره کې خیرن کثیره خیر ډیر
وای نارتمو کجری تاسو غواړئ استبدال زوجن بدلول د خزي مکان زوجن په ځای د بل خزي واته تم تاسو ورکړي وي اخداون یوی د دوی طاقت توارن ډیر مال فلا تاخذوا فسماخله منه داغنا شيئا هیڅ شی تاخذونه تاسو اخله د لرا بهتانن په دروغه او اسم مبین او په ګناه کار سره بهتانن په ظلم او په ګناه کار سره وكيف تاخذونه ترنګي به تاسو اخله دي لرا وقد افضح حال د رسیدلی دي بعضکم بعض تاسو الى بعض البعض تا واخذنا واغستر دي خذو منکم تاسو نامې ساقن غلیظ او وعده مضبوطه په نکاح باندې ولا تنكحوا او نکاح کوي ما داغه خذو سره نکاح اباؤکم چې نکاح ور سره کړي وستاسو پلارانو مېرنې مور من النساء دخزنا الا ما مگر هغه قد سلف چې تیر شوی دی انه بشک الله تعالی انه بشک دا کار کان د فاحشتن بحیاي و مقتا د غصه کار د نفرت خبره ده وساء سبیل او ډیره خراب لار ده حرمت حرام کړی شوی دی علیکم بتا سبحان دی امهاتکم من دستاسو و بناتکم و لوریان استاسو و اخواتکم و خويند استاسو و عماتکم و تروریان استاسو چې د پلار د طرفي و خالاتکم و تروریان استاسو چې د مور د طرفي و بنات الاخ و رهري و بنات الاخت و خورزه و امهاتکم و من دستاسو اللاتی غارضانکم چې پي درکړي دي تاسو تا و اخواتکم و خويند استاسو من الرضاعت د پيو و امهات نسائکم و حرام دی پتا زبان دی خواخان استاسو و ربائبکم و پر کټه استاسو الله تی غافی حجورکم جستاسو بغیګو کی وستاسو په پرورش کی وی من نسائکم استاسو د بیبیانو نا الله تی غ بیبیانی دخلتم بین جتاسو یوځ شوی دا غی سرا فیلم تکونو دخلتم بین پس گجری تاسو نه یوځ شوی دا غی سرا فلا جناح علیکم د نشتره ګنا پتا سو باندې داغی دلور سرا په نکاح کولوږي وحلائل ابنائکم او خزید بیبیان استاسو حرام دي پتا سو باندې الذين غزامن من اصلابکم جستاسو خپل زامن دی وان تجمعوا او دا خبره حرام ده چې تاسو جمع راولې بین الاختین پمن د دوه خويندو کې دوه خويندې یا مور او لور یا ترور او ورا یا ترور او خرزه هغه دوه خزی په یو نکاح کې نشي جمع کوله چې په هغه کې ته یو سړی فرض کې بل فرض او تقدیر یو سړی کې نو د دې بل سره نکاح حرامي بس د قدواړه په یو نکاح کې نه جمع کیږي الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شوی دی په دور جاهلیت کې ان الله کان بشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کې او مهربان والمحصنات حرام دي پتا سو باندې واده شوی من النساء زنانا الا ما ملکت ایمانکم مرغرغه چې مالکان ګرځیدلی وستا سو خیلا سنا کتاب الله لازم کړی دی الله تعالی علیکم پتا سو باندې وحل حلال دي جائز دي لكم لپاره تاسو ما غزنانا وراء ذلكم چې علاوه دي ټولونه دي ان تبدغوا جداسو تلاش کوي بیا مالکم پخپل مالونو سره چې مہر ده محسنین جداسو نکاح کو ان کی غیر مصافحین جنہ تاسو زنا کو ان کی فمستمتعتم فسغت تاسو فائدہ واخلای بی پاغه منهن داغینا فاتهن نور کوي دوی ته وجورهن مہرون د فریضه دا فرض کړی دی الله تعالی دا فرض دا مقرر دی ولا جناح علیکم ونشتری گناہ پتا سبحان دی فيما پاغه ځکی تراضیتم جتا سو راضی دی او بل سرا به پاغه من بعد الفریضه پس د مقرر کولنا یا په کمولو باندې یا په زیاتولو باندې د مہر ان الله بشک الله تعالی کان د عالم علم ولا حکیم حکمت ولا ومن لم یستطيع او څوک چې طاقت نه لري منکم استاسنا طولند مالدار ايل کی حل محصنات المؤمنات جد نکاح کی زنانه سره چې المحصنات چې آزاد دي المؤمنات چې مؤمنان دي فمما فسباج داغه چانا ملکت ایمانکم چې مالکان ګرځیدلي دي داغه استاسو خیلا سنا من فتياتكم وینز استاسو المؤمنات چې مؤمنان وي والله الله تعالی عالم خالم دي به ایمانکم استاسو په ایمان بعضکم من بعض بعض استاسو د بعضونه دي فن کې هو نفس نکاح کوي د دوی سره به اذن اهلهن په اجازه دا قاغانو د دوی واتهن ور کوي دوی ته وجورهن مہرون د دوی بالمعروف په طریقه محصنات چې دوی پاک دامنی وي غیر مصافحات چې نوی په ښکار باندې ګناه کوونکی ولا متخذات اخدان نوی په پټه باندې ګناه کوونکی نوی نیونکی پټو دوستانو لره
فاذا احسن نفس کې هر کله چې دوی د خاوندانو والا شي فین اتینا نفس کې راتلنو کې بفاحشتن بحیات فعلیهن نفس بدوی باندې نس فمانی مداغ سزا ده علی المحصنات چې په آزاد باندې د من العذاب د سزا نه 50 کوړي ذالک دا حکم لمن دا چا د پاره د خشی لعنت چې یریږي د ګنا نه منکم تاسو نه وان تصبروا او دا چې تاسو صبر کوئ خیر لکم ډیر غوړه د تاسو د پاره والله الله تعالی غفور رحیم بخون کې دې مهربان دی